سرمن نیمه وباسم دلته کې مې په خدای کنه کې پوښتنه ته ول زما دې لرګو چې کوم ده تباہي کړی دا کور را تباہ کړه تر دې هر دې راغله غر د سره جوړه دغه دی وړو د مړي په خېټه دا لرګي چې کوم ده کنه دا 2-3 لرګي دا غو وړو موږ په خپل قانون کې اخته یو ادي چې کوم ده په خپل خاطی کې اختر پوښ دې لپاره اختر دې لپاره اختر دې په ټرکونو لرګي وړو پوښ او نور مړي دا اری راوړي دا تبرونه راوړي دي دا دغه دی په زید دي چې را دي خلکو سره دوی دلته کې امدادو کې د دوی خلکو دا ګورونه د بلبې لري دوسه کې دوی دلته کې راغلي دا تبرونه تاسو ویني دا اوس د دې نه دا اوچتای او دا دغه کوي او دا لرګي چې دا نه دا خو زم سره 45 ساروي او 9 بجو ټیم مون باقاعده دلته ناسو چې مې اوس کو پدې کې چې یو درځو شو بای کې بیا سکیدونه 5 منټ کې موږ سي پالاکان سیب کړی دي بیا ټول مال زم تللی بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو سیلاب هغه تبکاریان تاسو د خایو دی وخت کې چې دی بنگلاديش او شریف آباد په مس کې کم پل چې دغه پل چې دی ته نقصان رسیدلی دغه چې دی دا تباہ شوی دی د سره چې دی امدرب چې دی هغه ختم شوی دی خو دې سره تاسو ته ونه وی شي خای مګداري چیرې زویم چیرې د سیلاب په دی تباہی کې د ټول غټ لاس چې دی هغه د دی ونه دی دا ونه کې تاسو ګورئ دلته کې چې دی دا په ډیر غټ تعداد سره په هغه کې تاسو ګورئ دا یو ډیره شانتي جمع شوی دلته کې دی د سره دلته کې خو شا دنیا دی خو دې سره تاسو ته ونه وی دغه خیم دلته کې د مختلف غرونو د مختلفو علاقونو خلک راغلي دي چې هغه د خلکو په دوک درد سکار نشته د خلکو په دغه باندې سکار نشته د مختلف علاقونو دوی دلته کې دي اری راوړي دي دلته کې دوی تبرونه راوړي دي او باقاعده د ټولګو په شکل کې دوی راغلي دي دلته کې په ځای د دې چې د خلکو سره مرستې وکړي دلته کې په ځای د دې چې د خلکو سره څه امداد وکړي د دوی دا صفای نه وکړي دغه وکړي دا لرګي چې دی دوی دلته کې دا د غیر راوړي دي دلته کې دا ګوره د کم ځین راغلي دي دا چې دی دا د دې خلکو په دوک درد سکار نشته د خلکو په دې غم او دغه باندې سکار نشته دا اری راوړي دا تبرونه راوړي دي دا چې دی په کار خدای چې په دې ځای باندې دا د غرونو خلک دی دا چې دی جپاکش دي دا خلک چې دی دا دغه دی په ځای د دې چې د خلکو سره دوی دلته کې امداد وکړي د دوی خلکو دا ګورونه د بلبې لري کې دوسه کې دوی دلته کې راغلي دا تبرونه تاسو وینئ دا اوس د دې نه دا اوچتای او دا دغه کوي او دا لرګي چې دی دا نه کټ کوي دلته کې اوس من کتل مقامي خلک چې دی هغه چې دی ډیر زیات هغه په تشویش کې مو ډیر زیات په غوسه کې مو هغه د دوی ته وینا وکړه چې تاسو زموږ سره پسې دی چې تاسو زموږ سره امداد وکړي د کم ځای نه پته نه راغلي د کم ځای راغلي دي د میګوري اوسیدونکو هم ته نه ښکاري غدل د خلک چې دي خلکو ته ډیر زیات ستونزې مشکلات دي دا تاسو کته شي دا هغه پل له چیرې دلته کې دغه شی دي نقصان دي تر رسیدلې دي دلته کې اوسې د بحالي کوشش کیږي دلته کې یو باباجي را سره موجود دی باباجي دا راته وایي چیرې دلته تاسو کور دی دا زموږ کور دی دا تاسو کور دی دا راته باباجي دا ته خبر وکړي چیرې دلته کې سیلاب کله راغی دلته کې چې وبا کله رااله نو څنګه تاسو دلته موجود وای او جی بسم الله الرحمن الرحیم دغه په کریم زمانوم د لنډیکس بنگلاديش اوسیدونکو په توتا مشهور یم جی جی دا او بچ کم دی د شپې په 3 بجې باندې اور لراله هغه چې کم دی نو بیا کم شو چې کم شو چې موږ منځنه رسارو کړو موږ سملاستو چې موږ سملاستو پوښ زما په خاطر 8 بجې رسارو چې زمونږ کرا خړې وبدن نه پرې پیپونه کروان نه وته نو چې ما وکتل پوښ د غره په شانتي اور روانه 8 بجې صاحب د غره په شانتي اور روانه چې مو کتل پوښ ما د خپل بچی چې کم دی کنه بیا یو دوه په 3 سالو پټ کې بیا روانو ما ادار یې چې کم دی روانو پوښ بیا چې ما د خپل بچو سره په مشکل باندې خدای پاک کستري کنه د وته په سچانس ټول خلک کوټو ته ختلو لوی واړه زنانه دا کوټو ته ختلې بیا چې 10 بجې شو کنه نو 10 بجې شو چې ریل رااله کنه یو غنټه هغه ریل وې د پوښ تقریبا په 10 فوټ کې هغه ریل را روانه چې هغه بیا لکه کم شو هغه ریل لکه موږ خوشاله شو چې موږ وبکم شو بیا دوه تندرونه نور راخلاص شو چې هغه تندرونه راخلاص شو 15 منټه پس بل ریل رااله کنه هغه په 30 فوټ کې را روانه په بلندۍ کې په 30 فوټ کې را روانه هغه بس هغه کورونو ته پردو ته هغه کورونه په ډوب پراته ټول بنگلاديش کوم دی کنه لنډیکس بنگلاديش دا بالکل ډوب پروت پوښ بالکل د سر په کوټو کې خلک ولاړو بس موږ دا وړو شو موږ بدکړی ته لاړو په بدکړی کې وړو سول څوک بدکړو ته روانو څوک چې کوم دی شیر عالم طرف روانو شیراړې طرف روانو او بس هغه بیرېل چې دلته نقصان رسیدلې زموږ په دې بنگلاديش کې تقریبا 300 کورونه دي هر یو کور ته پاته پټه کې وبتلی دا هر یو کور ته مکمل سونه تباشي یاره تقریبا 50% کورونه په دې کې تباہ شوي 50 سامان غټول دي سامان خبره دا زما کور دی دا وګوره دا زما کور دی دا په 1500 فوټ کې دی دا تاسو د مخې دی د دې بنیادونه هم نشته په دې کې زما جنریټر په دې کې زما چې کوم دی کاله په دې کې زما پتره
په دې کې زما هر څه چې کوم دی کنه دا زما لوشوي دي اتلي فرجونه والا دغه هر شی پکې زما تللی دی پوه شوې زه زما زندګي زما چې څو کنه جمع کونجي او په دې کې تللی ده او زه شکر چې تاسو الله دې خیر کړي. دا راته وایي باباجي دلته کې موږ یو بله دغه ولید هغه دا دی چې دلته کې لرګو دپاره ستاسو سره څوک چې دي لاس یې خلاص نه کېدی لکه د لرګو دپاره بل فریقه د دې څیز ما ته نه ښکاري لوکل ډبلونه راوړي دغه راوړي دا څوک دي دا د کوم ځای نه راغلي دي دا څه کوي دا لرګو والا خو داسې کسان دي کنه چې دا دې خوړ راوړي دي کنه دا لرګی دی دا ټول دا په دې باندې اوس شر دوه درې شرونه موږ وکړو دا زما کور دې لرګو تباه کړی دی راغدي ارې ورسره پوه شي دا دغه ګجران مجران دي دا هغه ځګنه تپلونه ورسره دي دا لرګی چې کوم دی کنه دا یې دوه درې ټکه لرګی د هغو ویوړو نه څوک تپوس والا شته نه څوک پولیس شته په خپل درد او غم یې او دغلته راغلی دي نه دې راځي پوه شي د مړې په خېټه باندې دا شی مونږ دی موږ په خپلو غمونو کې اخته یو دې چې کوم دی په خپل خادۍ کې اختر پوه شي دې لپاره اختر دی دې لپاره اختر دی په ټرکونو لرګی ویوړو پوه شي او نور مړي اوس به پکې یو سړی تک راټونګ لکه باید ته د دې نه قرارې کو نه لرګي سرمن نه به واسم نه تک به په خدای کنه کې پوه شي ته ول زما دې لرګو چې کوم دی تباہي کړی دا کور را تباہ کړی تر دې هر دې راغته غر دا سره جوړه ده دغه دی وړو د مړي په خېټه د تپوس ته نه پښتنه شته پاکستان نه چې چا څوک بس خيو کو باباجي خبرې تاسو واورېدې د هغې نه تاسو هغه ټوله کومه سټوري چې ده کومه قصه چې ده چې یاره څنګه سیلاب راغی او بیا سیلاب نه وروسته د خپل بچي څنګه ویستل او د هغې سره بیا اوس چې کومه دا دغه روان دی چې دا کم خلک چې ما تاسو ته وښول چې یاره دغه چې دي هغه دي اوس هم دا لرګي په شا کړي دي د هغې حوالې سره هم خبره وکړه چې یاره دا خلک چې دي دا پته نه لګي دغه کور ستاسو ورته شوی ستاسو کور کې چل شوی زمون کور مکمل په پاکۍ او لایټ سبا کې نشته یو شی به کې نشته مکمل یو شی به کې نشته تاسو د بچي وي مونږ بچي ټول بچي دا بل مرګري هم د دې چې زمونږ هم دلته کې دغه شوي دا دلته کې د څارویو پارم دا په شاته چې دا تاسو ته ښکاري پارم او دا پارم چې دی په دې کې وایي چې په ډېر تعداد سره چې د غواګانې او 45 څاروي په دې کې او زمونږ یو ویډیو به تاسو زمونږ په هغه پیج باندې کتلي هغې کې چې دی زما کیمرمین چې دی جواد وایم چې هغه د 2 میخې ویوړې او 2 څاروي ویوړل هغه چې دی هم ښکاري داسې چې د دې پارم دا پارم چې دی بالکل تباه شوی دی دې سره چې دی خوشا آبادیانې خلک چې دی اوس هغه دي په هغه ځای کې لګیا دي هغه خپلې کم دغه چې دی سامان چې کم تباه شوی دی هغه راویستی دی خول ته په خول کې چې دي هغه خپل دغه چې دي هغه سامانونه چې دي هغه صفا کوي هغه انځي او د هغې د دغه لپاره چې دي دوی کوششونه کوي چې رقم سامان چې دی هغه پاتې شوی دی چې هغه صفا کړي او خپل دا دغه چې وکړي کیمرامین که تاسو ته وښیي او دا را زوم کې لګو نو دا دغه ځای دی چې په دې کې اوس دا خلک لګیا دي جواد ډېره خوامځه دغه لکه پکې زمونږ خویان دي لګیا دي دغه لکه زمونږ وروڼه لګیا دي هغه چې کم دغه شوي دي کم چې دغه شوي دي د سامانونه خراب شوي دي کم چې دغه خراب شوي دي د هغې د دغه لپاره چې دی د صفایۍ دپاره هغه لګیا دي هغه کوشش کوي چې یاره دغه سامانونه چې دي دوی هغه دغه کی پارم والا چې دی د ده سره خبرې کوو چې دوی دلته څاروي څنګه وو دوی دلته کې کوم ځای کې موجود وو په هغه ټایم باندې دا راته وایي دلته کې ستاسو څاروي څونه څاروي وو دلته چې اوبه رالې تاسو څاروي د دې نه مخکې نه ویستي تاسو ته خو اطلاع حکومت درکړې وه تاسو ولې نه ویستل دا خو زم سره 45 څاروي او 9 بجو ټایم مونږ باقاعده هلته ناستو چې مې وسکو په دې کې چې یو درځ شو بای کې بیا څه کېدو نه 5 منټ کې موږ سپالاکان سیب کړي دي بیا ټول مال زموږ تللی نه نو اطلاع خو د پرون داسې وه لکه اوس تاسو ته خپل خبره وکړم زموږ پریس کلب هم چې دی هغه دغې مکان باغ جی جی زموږ سره 2 ګاډي وو هغه 2 ګاډي چې دي موږ خپل په ټایم باندې ویستل ځکه چې موږ ته د سیلاب د دې د 2010 2022 تاسو ته دونه آیډیا نه و ځکه چې د ماښام چې کله باران شروع شو مازدیګر په منځ کې حکومت چې دي اعلانات وکړل نو تاسو خپل څاروي ولې سیټ کړل نو باغ ټایم وبړي رقم موږ په خپل ناسو 10 11 بجو پورې د شپې خو چې رسیوا کیږي کنه نو او چې امکانات نو هغه به زموږ غلطي په هغه ټایم د سهار پورې وبخه کافي کم وه زم 45 څاروي وړي و موږ نیولې نور نشته ونیولې هغه ژوندي وو جی دی وایي چېرې 45 څاروي پای کې چې دي و چې دي هغه د ژوندي نیولې دي او 45 کې دا نور چې دي دا بقایي چې دي دا تقریبا 38 چې دي دا سیلاب وړي دي دلته کټ کړي خورته ورته وکړل دلته په دې سي باندې مړ پراته ټوټل غواګانې وي جی ټوټل غواګانې دا فارم په دې کې دا فارم زم بدل په خرڅول شي خدای دغه چې دی بنگلاديش دلته کې چې دی فارم او په دې کې چې دی دغه غواګانې چې دی دا چې دی هم د سیلاب وړي دي
ملګری دلته کې چې څومره دي هغه کوشش کوي هغه وی چیرې زمونږ د هر ځای ته هغه موږ خبره کوي وینا کوي چیرې تاسو راشي زمونږ د نقصانات وخایي خو هغه ډیر زمونږ لپاره دغه کول چې ډیر ګران دي ځکه چې علاقه ډیره زیاته را تبایان ډیر زیاتې دي او موږ کوشش کوو چې زمونږ څومره کېدای شي او څومره چې مخکې ستاسو سره موږ د دې خلکو د تبایان د خلکو د ستونزې مشکلات شریکولی شو چې تاسو سره شریک